السلام علیکم ډاکټر اکبر افریدي په هومیوپاتیک کې هغه علاجونو باره کې به تاسو سره خبره کوو د کومو چې په انګلیش میډیسن کې سرجري کېږي اپریشنونه کېږي او په هومیوپاتیک کې چې دي د بغیر د اپریشن نه د هغې علاج ممکن دی. د زنانه او رسولې یو ډېره غټه مسله اکثر خلک به تاسو اورېدلي وي هغې اپریشن کوي بیا یې ماشومان نه کېږي اکثر د هغې یوټرس چې دی هغه لرې کړي باقاعده او د هغې بیا پرمننټ چې دي د ماشومانو سره چانسز نه وي. نو دې د وجې نه موږ وایو چې تاسو د هر اپریشن نه مخکې د ستاسو په ښار کې چې کوم ایکسپرټ هومیوپاتیک ډاکټر دی د هغې نه اول علاج وکړئ هغې نه بعد بیا تاسو اپریشن ته ځئ میاشت 2 میاشتې ټایم هغې ته ورکوئ او اوس خو جدید دور دی ستا چې کومه بیماري ده د ټیسټونو نه د الټراساونډ نه د ایکسرې نه د سټي سکین ایم آر آی نه دا پته لګي چې ستا بیماري کمیږي لګیا ده که زیاتېږي لګیا ده. نو مخکې خو به دا و چې پته به نه لګېده اندازه به هم لګوله علامات به هم کتل کمیږي زیاتېږي. اوس خو باقاعده تا ته پروف میلاویږي چې یاره الټراساونډ وکړه د رسولۍ سایز غټ دی که ورکوټی دی کمیږي نه کمیږي او د دې نه علاوه په خپله باندې مریض ته پته لګي چې ما ته ریلیف میلاویږي که نه میلاویږي مرض مې ټیک کېدو طرف ته روان دی که نه ته. نو کومو خلکو ته چې رسولۍ دي هغه که د غوښې د فایبراید چې ورته وایو یا ایډنکسل سیسټ دی اوویرین سیسټ دی د هغې د وجې نه بچي نه کېږي. عام فیلوپین ټیوب چې کوم ټیوب دی هغه بلاک کي اکثر خلک په تاسو کتلي وي چې وي ټک مې ولګولو نو هغې د وجې نه هغې ماشومان بندولو دپاره دا پروسس کوي او بیا هغې د وجې نه هغه خراب شي او ماشومان نه کېږي بچي نه کېږي. نو د رسولو د وجې نه یا د ټیوب د بندېدو د وجې نه کله چې تاسو ته مسله راځي په هومیوپاتیک کې بهترین علاج موجود دی او تاسو به انشاءالله چې د اپریشن نه بچ کېږئ او د میډیسن سره به ټیک کېږئ. دې نه علاوه پروسټیټ چې دی هغه په دې 40 سال نه بعد چې دی هغه غټېږي مثانه کې غوښه د هغې سره تشې متیازې بندېږي کمې کېږي اخر کې بند شي انتهایي درد ورسره راځي په تکلیف سره تشې متیازې کېږي. نو هغې په اپریشن چې کوي نو هغې بالکل دا پروسټیټ لرې کړي د هغې خپل بیا سایډ افیکټ دي. خو زه دا وایم چې د اپریشن نه مخکې د هومیوپاتیک جسټ یو 25 ورځې 20 ورځې میډیسن تاسو استعمال کړئ په 2 درېیمه ورځ باندې ستاسو تشې متیازې به کولو شي تاسو درد به ختم شي سوځېدل به ختم شي په تکلیف سره راتګ به ختم شي او تاسو به بالکل پروسټیټ سره نارمل ژوند تېروئ. او بیا علاج ځکه پکار دی چې بیا دا وروستو تاسو ډېر زیات پرېږدئ نو دې د وجې نه بیا بار بار هلته سویلینګ کېږي هلته مساله راځي نو هغه بیا کینسر طرف ته ځي. نو هغې خیال هم پکار دی خو د پهله سټیج کې یا په درمیانه سټیج کې تاسو د هومیوپاتیک علاج وکړئ انشاءالله چې دا به ریورس کېږي او ستاسو ته به د هومیوپاتیک د میډیسن سره بالکل کمپلیټ کیور میلاویږي او ستاسو به د اپریشن نه بچ کېږئ. ښه بیا چې کوم زنانه داسې دي چې د هغې ماشوم په پریګننسي کې الټه وي بریج پریزنټیشن ورته موږ وایو پلاسنټا پریویا ورته موږ وایو د هغې دپاره دی اپریشن کوي بالکل زمونږ نارمل میډیسن دی پلسټیله ورته موږ وایو یو 2 میډیسن یې نور دی دا موږ ورکو او ودن هفته یا 2 هفتې کې هغه بالکل پوزیشن نارمل ته راشي او ماشوم هم نارمل وشي صحتمند هم او اپریشن نه هم زنانه بچ شي. دې نه علاوه چې کوم امنیاټیک فلویډ ورته موږ وایو چې د ماشوم په خېټه کې په کومو اوبو کې چې پروت وي او هغه حرکت کوي هغه کمیږي او زیاتېږي د هغې د وجې نه ماشوم چې دی هغه بیا دی ابارشن کوي ابارټ کوي. نو دې د وجې نه زموږ یو ډېر ښه میډیسن دی هغه موږ ورکو او په 2-3 هفتې کې چې دی هغه امنیاټیک فلویډ که کم وي نو نارمل ته راشي او که زیات وي نو هغه هم نارمل ته راشي او د اپریشن نه بچ شي. دې نه علاوه د ماشوم په سر کې اوبه کېږي الټراساونډ چې وکړي نو ورته ووایي چې سیاره دا خو د ماشوم په سر کې اوبه شوي دي د هغې د وجې نه بیا ماشوم معذور وي د هغې د وجې نه بیا هغه کېناستی نه شي چې پیدا شي سر چې بیا کنټرول کولی نه شي هغه بغیر غیر ارادي طور باندې خوځېږي راخوځېږي د هغې میډیسن هم زموږ په هومیوپاتیک میډیسن کې شته او د هغې د وجې نه چې دی ماشوم باقاعده لایف بچ شي او هغه نارمل سیسټم ته راشي. داسې ډېر څیزونه دي چې هغه یو ځل په سی سیکشن باندې په غټ اپریشن باندې ماشوم وشي نو بیا هغې ته وایي ته به هر ځل بیا کوشش کوي چې د الټراساونډ کې د ماشوم خیال ساتي او بیا به لپاره به ته په اپریشن باندې ماشوم کېږي. نو هغې نه مخکې مونږ چې دی هغه میډیسن سټارټ کړو او هغه الحمدلله نارمل ماشوم پیدا کېږي. دې نه علاوه کومو خلکو چې ماشومان ضایع کېږي هغې کې مختلف سټیجز دي چې هغه خوف وي ورسره چاسې نه ماشوم مې ضایع شي وزن اوچت کړي نور داسې مسایل دي رسولۍ وي په خېټه کې د هغې د وجې نه هغې ته پته نه وي ماشوم وشي د هغې نه ضایع کېدو خطره وي. هومیوپاتیک میډیسن سره بالکل د کوم ابارشن چې دي هغه نه کېږي او د هغې نه مخکې موږ میډیسن سټارټ کړو نو دي چې 6-8 میاشتې میډیسن خوري نو ماشوم بالکل بیا نارمل وشي او ماشوم ضایع کېږي نه معذوره نه پیدا کېږي او صحتمند پیدا کېږي.